بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ نیو ټاپک دی چې د خلکو خېټه ولې بار بار خرابېږي. بعضی خلک یې د هغو خېټه مغمي خرابوي. ٹھیک ده، موږ وایو پیٹ کیو اکثر کیو خراب رہتا ہے، پنجابیان هم داسې وایي که نه. نو د هغې یو مین وجې دي. هغه وجې تاسو سره وایم چې یار دا ولې کېږي. زیات خلک داسې چې هغه روټۍ خوري که هر څه خوري، نو هغه چې نوړۍ وخوري دي مطلب چیوینګ پې نه کوي، چباوهي نه، شوند پې ډېر نه وایي او ډاري کې تېروي، ځان زر زر مړی چې زه زر زر مړ شم او فارغېږم چې ځمه. نو د دې یو مین وجې دي چې کله هم انسان دا چل کوي، د خوراک صحیح چیوینګ د هغې نه کوي، نو دا خو معده ده، کولمې دي، هغه خو هم بیا دا نشي ازمولی چې ته د معدې کار د کولمو نه هلې او د کولمو د معدې هغه د بل څه نه هلې. ټیک ده، نو داسې نه کېږي. دلته اولنی پراپر ډایجیشن پکار دی چې پراپر ډایجیشن کېږي نو انسان به ټول صحیح. لکه اول چې کوم خوراک خولې ته ورسوي نو غاښونه چې پکې کم کار دی هغه وکړي، داسې سلایوا پکې خپل کار وکړي، بیا پکې لاندې معده خپل کار وکړي، د هغې نه بعد پکې انټسټاین خپل کار وکړي. نو چې دا ټول پراپر ډایجیشن کېږي نو انسان ته څه مسلې نه راځي، او چې پراپر ډایجیشن نه کېږي نو انسان ته ډېرې زیاتې مسلې راځي. اولنی موږ وایو چې یو سړی پراپر ډایجیشن نه کوي نو دته به اولنۍ څه مسله راځي. موږ وایو ګیسټریک اوسوفیجیل ریفلیکس ډیزیز، سمپل ورته موږ ګډ هم وایو چې دا مسله به دته راځي. معده به د ده مخمي خرابوي، دړ به یې پې، خېټه به د ده ورسره بار بار خرابوي. د څه د وجې نه؟ ځکه چې د ده پراپر ډایجیشن نه کېږي. په سیکنډ نمبر باندې کانسټیپیشن، چې د به خېټه هر ټایم سخته وي، ځکه چې دی هغه پراپر ډایجیشن نه کېږي نو هر ټایم به د ده خېټه سخته وي. د دې دپاره دی بیا مختلف قسم میډیسنز استعمالي. په تھرډ نمبر بلوټینګ. بلوټینګ چې کوم دی موږ بعضې ټایم وایو چې زموږ معده داسې وپړسېږي چې سم لکه سړي ته خېټه له پاسه ولاړې، لکه ده چې سم ډېر زیات خوراک کړی، نو اصل کې هغه نه وي. بلوټینګ موږ دې ته وایو چې صرف معدې خوراک وکړي، معمولي لږ وکړي او خېټه د ده سمه زیاته پړسېدلې، دی وایي چې ما سم ډېر خوراک کړی او خوراک یې داسې کېږي چې معدې طرف ته واپس راځي، راګرځي معدې طرف ته. صحیح ده. نیکسټ چې کوم دی ابډامین پین به درته ډېر زیات سیوا کېږي، د ده په خېټه باندې به ډېر زیات درد وي، هر ټایم به د په خېټه باندې بوجي. نو دا ټول د څه د وجې نه کېږي چې کله پراپر ډایجیشن نه کېږي. چې پراپر ډایجیشن نه کوي نو د ده سره به دې خېټه د ده همیشه ډېره خراب وي. نیکسټ چې کوم دی هغه نیوټریشنل ډیفیشنسي ده، دا پکې ډېره زیاته امپورټنټ ده. نیوټریشن ډیفیشنسي موږ څه ته وایو؟ چې کله انسان خوراک کوي او د خوراک د وجې دی لږ ګډوډ وي، خوراک دی د ده پراپر ډایجیشن نه کېږي. ډایجیشن د ده څنګه نه کېږي؟ مطلب دی خوراک وکړي، معده یې دلته اولې خوله معده کې، بیا معدې ته لاړ شي، بیا د هغې نه کولمو ته. نو په دې ټایم کې چې ټول څومره نیوټرینټس دي نو هغه دا باډي ځان ته راکاږي، لکه مرګن چې دي دا یې ځان ته راکاږي او باډي یې ورکوي انسان سره برابري. خو چې کله نیوټریشن ډیفیشنسي راغله، مطلب چې دی کوم خوراک کوي دته څه فایده نه ورکوي، د ده په باډي ورو ورو په کته باندې رواني کمزوري کېږي به او د ده وجود به ورځ ته ورځه خرابېږي. نو دې ته موږ وایو دا زموږ سره نیوټریشنل ډیفیشنسي ده، چې دی ټیک کېږي نه، خو دی خرابتیا طرف ته روان دی، ورځ ته ورځ دی ښه کمزوری کېږي. ځکه چې کوم د وجود ته طاقت هر څه پکار دی چې څه دپاره خوراک کوو هغه د ده وجود ته نه میلاوېږي، هغه دی خوري او ډایرکټ هغه اوټ کېږي، نو څه فایده نشته. نو دې ته موږ وایو نیوټریشنل ډیفیشنسي. نو دا د دې مین وجې دي چې څوک چیوینګ نه کوي، مطلب د معدې کار چې دی هغه صحیح نه کوي، خوله کار صحیح نه کوي، دی هغه صحیح کار د معدې نه هم وانهلي، د خولې د غاښونو نه هم صحیح کار وانهلي، کوم سلایوا چې دا هغه هم پراپر کار ونه کړي، نو دا ټولې مسلې راځي. نو د هغې لپاره ښه دا ده چې اولنۍ تاسو چیوینګ صحیح کوئ. نو چې چیوینګ سړی صحیح کوي، په روټۍ صحیح خوري، نو هغې سره به دی برابرې بالکل به سیټي، دا مسله به نه راځي، دته به نه کانسټیپیشن راځي، نه به ورته بلوټینګ کېږي، نه به د ده په کولمو باندې څه دړ راځي، او نیوټریشن ډیفیشنسي چې کومه ده هغه به هم د دې سره پراپر وي، دی به ورو ورو مخکې، نه به ورته بار بار خېټه خرابېږي، نه به ورته د معدې څه مسله راځي، دا ټولې مسلې به دې سره ریلیف وي.